دا کلیپ دا مس کوئ مه دا کلیپ پخپله مه اورئ او دا کلیپ خپلو زنانو ته هم واوروئ کیدای شي دا یو کلیپ ستاسو ژوند بدل کړي کیدای شي دا یو کلیپ ستاسو په ژوند کې تبدیلي راولي کیدای شي دا یو کلیپ ستاسو ژوند کې سکون راولي هغه سکون چې ته ورپسې د 10 کالو نه د 20 کالو نه د 50 کالو نه دې خوا راته ګرځي یو انکره د بوډۍ ښځې نه یې تپوس وکړ چې ابۍ ستا باره کې دا مشهور دی چې تا اوسه پورې خپل خاوند سره جګړه نه ده کړې نو دا بوډۍ ښځه ته وایي چې بلکل ما خپل خاوند سره اوسه پورې جګړه نه ده کړې एकदम په د انکر اټیک کوي وایي ښه د دې وجې نه ده کړې که نه چې تا خوشحاله ساتي وایي بلکل دا خبره نشته دی د دې وجې نه ته جګړې نه کوې چې تاله پیسې سیوا درکوي وایي داسې هېڅ خبره نشته دی نو بیا څه خبره ده د بوډۍ وایي چې کله زما خاوند کور ته راشي او زه په کور کې یم او دا کله رادننه شي کور ته نو زه ورته وګورم دا ډېر زیات په غوسه کې او ډېرې زیاتې خبرې کوي جګړه کوي دی ما سره کله څه کوي کله څه کوي وایي زه خاموشه ولاړ یم زه ورته هېڅ هم نه یم بلکل زه خاموشه ولاړ یم زه ورته هېڅ هم نه یم چې کله دا غوسه سړه شي زه لاړه شم اوبه راوړم وله یا د هغې نه بعد جوس راوړم وله دا وله ورکړمه په قلاره سه ورسره خوا کې کښېنمه چې کله په قلاره ورسره کښېنم نو کله له په سر زور کوم کله له په لاسونو باندې خو چې کله ما ته مکمل فتح ولګي که نه چې دې نه بعد دی مکمل په سکون کې دی دا غوسه مو څه ختمه شوله بیا د هغې نه بعد تپوس وکړم چې دا څه مسله ده وختي قار وي ډېر زیات قار وي څه مسله ده وایي هغه ما ته وایي چې ته مانه خفه نه شې وایي ته زما نه خفه نه شي الټا بیا هغه ما پې غواړي دا ځکه ما پې غواړي چې دی کله غوسه و نو ښځې ګزاره وکړله یاد ساتئ چې کله موږ په خپلو کورونو کې د صبر ماده دا پیدا کړله زمونږ کور دا به جنت وي نو د انکره एकदम بیا حمله کوي چې ښه دا ستا خاوند ډېر مکار دی ځکه چې وړومبي تا سره خبرې نه کولې جګړه کوله او اوس ښکلې ښکلې خبره کوي یاد ساتئ چې چېرته نه ښځه مکاره وي نه خاوند مکار وي چې کله موږ یو بل ته عزت ورکوو یو بل ته زموږ کور کې به سکون راځي چې کله موږ په کور کې یو خبر ځان سره پرې کړو پوره فیملي دا موږ کښېنو او موږ دا خبر وکړو چې نن نه بعد زموږ په کور کې به څوک په تیز اواز خبرې نه کوي که زه خبرې کوم په قلاره په مدم اواز سره زه به خبرې کوم که ته خبرې کوې نو په قلار اواز به خبرې کوي که ماشومان خبرې کوي نو په سور به خبرې کوي چغې به نه وهي چې کله تاسو دا رولز په خپل کور کې دا لاګو کړل نه به ماشومان چغې وایي نه به ته چغې وایي نه به د ښځه چغې وایي نه به د پلار چغې وایي یو قسم لا پرسکون ماحول لا به د کور کې د مهیا شي یاد ساتئ چې د یو بل احترام کول دا موږ ته دین اسلام راښیي چې ښځه خاوند د یو بل لباس ته یو بل سره به ډېره ګزاره کوي یو بل لباس ته د خپل کور خبرې د کمرې خبرې په بار بل چاته نه کوي ګناه را به کوي چې کله ښځې د ښځو سره کښېني د خپل خاوند غیبت راولي او بعضې بېوقوفه سړي داسې وي چې هغوی د ښځو د خپلې ښځې خبرې نورو سړو ته کوي داسې نه وي پکار یو بل له عزت ورکوي یو بل احترام ورکوي د یو بل قدر وکوي دغه رنګې د یو بل احترام کوئ ورسره د یا ودود وظیفه روزانه 101 پیرې کوئ او په ښو څیز باندې دموئ ښځو خاوند سره د بچو ایس کوئ انشاءالله محبت به وي فایدار محبت به وي خلک به حیرانه وي ستاسو محبت ته لیلا او مجنون دا به خلک محترمو دا به هیر کړي نن زموږ وظیفه دا شوه چې یو بل احترام به کوو د یو بل خبره به اورو او دغه رنګې لږې ګزاره به کوو انشاءالله زموږ او ستاسو په کور کې به سکون وي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته